ابو جهل چې پوه شو چې لکه د ابو طالب خود شکار وږي چې یو بلاک موږ له جوړ کې بلاک بني هاشم او بني عبد المناف د یو طرف باندې ودرول کوم د محمد ګریوان لګوتی ورور د اوس موږ سره جګړه کوي راځي چې چلو وې څه چلو کو عزیزه ولاقه د مکه مکرمه اخوا دیږي کې دوی خپل شورا را جمع کړه وی راځي د شلې کړو کو چې د دې خلکو سره من او تاسو قومي تیګه وګرځو لکه وسم داخله کوي وې کوم چرته په قران او سنت باندې عمل کو قسم په الله داخله وسم سره خپل ولي پری دي زمون جنازه به د قشم به خالی پاتې زمون د قبر استلو بسوک نه دا قران او سنت حق د خومګره مجبوریت د وجنه نشو منلې دا پروګرام چې کله راځم کې په دې شورا کې دوی شریکل وکړه او د دې لیکوال شو بعیز ابن عامر رښتم چې دا رب العالمین مبعوث نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خیرام وکړه الله رب العزت فشلت یداه د الله سنی ورته الله شل کړ کله صح کافر له خیرام پکار ده د دې وجنه کم سړي چې د قران او سنت په مقابل کې کتاب ولیکو د صحیح سنت په مقابل کې کتاب ولیکو چې لکه دا سنت دا رقم درې ومنګه د قلی کړي رب العالمین به تر قیامت پورې چې څومره خلک به دې ګناه کې اختر ادا به شریک دي لا سنت بالله مات په یو طرف باندې به صحیح عملي لیکن دا به اسره کې شروع کې پوسټر به ولګي پوسټرګي او څنور شي نه به ولګي و به وي چې لکه دا عمل د شي دی ګورز موږ عمل دا رقم درې دقه لیکل تکوا رب العالمین بس دا لیکل فورز قیامت صبر سر باندې حجت تمام کی پیراګیر بری کې ودی جهنم لوري به ورځي پرې ودی دي اول لیکل دا وکړه وې د رسول الله د خاندان سره په اس قیمت باندې موږ صلح له تیار نه یو یو ماده دا ولیکل دویمه ماده دا ولیکل چې دا څومره عرب دي دا وګوره په دې باندې هاشم او په دې عبد المناف باندې هیڅ ترس او رحم نه کوي تر دې پورې چې محمد موږ له تسلیم کیو د دې په مخ کې موږ د اوجنه ولا لیکو ته په کته دا محمد صاحب بندري دومره د غرور خبرې کوي چې د شی بکو دا غوښ موږ د الله بندري والله حافظ دی درې مې دا ولیکل چې موږ وګوره د دې خاندان سره بالکل نه لوريني ورکو نه به دغه موږ خپل ولې نه کوو دا ډېر سخت خبرې دي په دعوت کې انسان باندې دا راځي او څلورمه دا خبره ولیکل چې دې سره په یو مجلس ورمنګ نه کینو پنځمه دا ولیکل چې موږ سره بالکل اختلاط نه کوو د یو جماعت په چتر کې براجمه کېګو نه د یو جری په چتر کې براجمه کېګو نه بچتي اخلو نه ور باندې سخر شو او نه به دې محمد سره مون خبرې کوو دا ما دی ولیکلی نور دا صحیفه چې کله ولیکل برابر کړه دا ابو جهل دراوړل او په بیت الله کې د نسوړن کړه به که ارچا دې خلاف وګړي هغه سره به مونږ ګور نبی کریم علیه الصلاه والسلام خاندان قریش بني هاشم او بني عبد المناف دو استدې مکه د علاقې نه د شیوه الشعب ابي طالب ورته ویل شي یو زیو یو کندوا یو وادي وا پاګه کې ټول دی راشو ځکه چې نن سره څو خبره کوي نو درنه څوک شي اخلي نه څوک خور لور درکې او نستا خور لور شو کوي نو دینه څه ژوند دی خامخه په د علاقې نه وشي لاړل چې کله په دې ځای کې دوی غیر شول اقتصادي پابندي په ولګیدا درې کالو پر دوی پرې ځای کې محاصره و صرف د څلور میاشتې به دوی راوتل شوال ذوالقعده ذوالحجه او محرم د عزت په دې میاشتو کې د شوال میاشت په کې داخل نه و لیکن ذوالقعده ذوالحجه او محرم او رجب دا په کې داخل و دوی په دې کې د خوراک او څاګ د لپاره سمواد ځان سره واخص نور به تر روان کال پورې بند و نه ورته بار نه سپرې خپل او نه دې خو نه سپرې خپل اقتصادي پابندیم دی ویل شي تر دې پورې کې بری سلون میاشتو کې بچرته بار دوی رواته او د بار ملک نه بچرته قافلې راتلې دی غوینه بس خوراک او څاګ دوی اخستو نو چې 10 روپے به دغه قیمت او عرب او 10 روپے اخستو د مکه مشرکانو به ایسه په 15 باندې غیر ریټ مقرر کړ دا چې کله په انسان باندې پابندي ولګي به معلومات کې موږ تاسو اسیو کہانی غونې دا ورو یو قصه غونې وې تر دې پورې چې د دې شعب ابي طالب په علاقه باندې بچوک تیرې دا د ماشومان او د رسول الله د زنانه
دوی دومره وږي شو چې د وګو پریاد به هغه خلکو اوریدو د ماشومان بچي غواله پریدونه به کول پانی به خړلې څرمنه به خړلې خو اچ اور باندې رحم نه کو حکیم ابن حزام در خدیجه رضی الله عنها د تر زوی د ماما د ترورا د بد شپې شپې په پټه باندې د ابو جهل نکله کله غلط ترورا وروړله ترور لوله هشام ابن عامر هم دا کار کو یو ورځ ابو جهل ایسدا ونیو حکیم یو سره شرک علی ژوند شپې ته کال د جاهلیت په عمر کې تر شوی شپې ته کال په اسلام کې ویلکه څوړي ودا غنم وی چرته وړي وی خدیجه لوي نه شوړي وی ایست سره لاندې وته جنگ جوړ شو یو بل کافر بدیجه کې راغی وی څه کې ترول چې دا غنم وروړي د ترول له وروړي دي هغه ور خوش کړ وراله یوسف علیه السلام زندان کې وخت تر کړی دی بل سړی په زندان کې وخت لري خو سخت زندان د محمد رسول الله زندان دی چې درې کاله تر یو سړی د یو غلم دانه نه در پری دی او ستا ماشومان استاد زنانه د سرمنی خوري او هغه د قشن د پانی خوري او کوم خلک چې بدلار باندې تیریږي د دې دلوګي د پریدونه اوري دا ګور ډیره ګرانه خبره ده د اسلام د پاره منګ له رسول الله دا تعلیم راکې چې اے خلکو د اسلام په سر باندې بګور دي تکالیف ولکلک ودرېږي بچي بده وږي کیږي او زنانه بده وږي کیږي ملګری بده وږي کیږي او اقتصادي پابندي بلګي ګور کلک به ودرېږي ورته هشام ابن عامر د دې وکړ سړیو دغه په دماغ کې دا خبره پرې وته چې لکه تر څو پورې به دا خبره دا خو ډېر د ظلم ډک لیکل منګه کړی دي چې دغه ماشومان د زنانه په دې کې زوريږي او پرېدونه منګه اورو منګ د پدې کې دا غډان خورو د وخان دی خورو د مسجد کې وخندګان دي کو د خپل زنانو سره پر پرشنو باندې لذتونه خورو ان تر په مسلمانانو د ظلمونه کیږي د شپې پټ پټ غشتونه شروع کړل ځکه ډیرو خیر خلک و عرب درجه بندي کوله چې زمونږ سره په دې نظر کې څوک موافق دی او زمونږ سره په دې کې څوک مخالف دی یو انسان چې کله جیل ورشي درجه بندي وکا ستاسو دعوت ملګری څوک دی او مخالفین څوک دي څومره داري څومره غلي د مخې خبره مشوره کوه چې شروع دې کړه ایسه به ګوردا په شرط تمامېږي ټول کارو پټه باندې ودرېږي پاتې وشي نو لاړو زهير لا چې دا د مطلب نو سیو او د رسول الله د پلار خوريو ورته ویل یا زهير تعالی حیا نه درځي چې پر رسول الله دایې په زنانو ماشومان دي د اقتصادي پابندي او ته دلته د طعامونه خوري وېزت څو کوم څه یو کسب وکستا سره بل څو بل ملګری دی پیدا شي هشام ورته غوځي ملګری وې دوه موته یو چې دریم پیدا شي لاړو متیم ابن عادله داغه خواله ورغه وی تعالی حیا نه درې شي دا بیچارهګان زنانو ماشومان دلته کې بندي او دلوګي نه د اوازونه منغو تاسو اورو او موږ ته امونه خورو دا به کوم عقل څنګه اومني وې څه کوم زه یو قسم بل ملګری پیدا کا وی بل ملګری می پیدا کړی د زهير وی دریم پیدا کا وی دریم زیم وی څلورم پیدا کا د زعمر زله د زعمه خواله ورغله هغه باندې د شپې غشوګه بل شپه ته خبر نه وینا وی ګوره د رسول الله خاندانو د بچی په دې کې د لوګي نه چغي وی او موږ دې کې دا طعامونه خورداس موږ عقل هم نه مني دا کم غیرت په موږ اخر راغی وی زی واسه قسم څه څو کما وی زبل ملګری مې پیدا کړی دی څوک دې پیدا کړی دی وی یو زیما یو زهير دی یو دقشندا مطعم ابن عادری وزا یو پکې تشا وی یو بل پکې پیدا کا بل بختری پیدا کی دی پنځه کسانو شپږ کسانو دا مسله وکړه چې سبب دقه کوم لیکل چې مونږ کړی دي دا به د خپل پولاند کو ایسه شلو د اقتصادي پابندي بند او ختم لري په دې زنانو باندې رحم پکار دی په دې ماشومان باندې په دې قریش باندې نو سبا د مکه مشرکان په حرم کې ناس دی ابو جهل له زهير شو د طواف کې ډېر کیسه جامع اغوستې وي چې کله د بیت الله نه تاو شنو ویل یا اهل مکه اسمه وکر اسماعیل الله قسم بالله چې دا د ظلم لیکنه دا د شل رحمه د قطع کول لیکنه مونږ ونشلو زب قطن دا کینن تر سو پوري په دې اسمه کمانه بکینن تر سو پوري چې دغه لیکل کوم منکړي دار ظلم لیکل دی په دې کې شل رحمه پر خدای دا من قطع نکو ابو جهل پسې پس اوچت شو وکینه کذب ته دروغ دی ویل الله دشمنه
زعما په دې وخت کې چې ورته ویلې قسم په الله دروغ نه دی ویلې لوی دروغجن ته ابو جهل کې نه دی وخت کې متیم ابن عدی په شجیک شولو ودا کومه خبره شدید وکړه وکړه دا رښتیا خبره ده ابو جهل خینه پارام باندې کیندا څه در ماته هم دردا ابو البختریم دا خبره وکړه زعمم دا خبره وکړه دا ابو جهل دا غرور جزور کله راشي وکړه خلک بسوک جوړیږي متیم ابن عدی دا یو ناشنا سړیو ابو جهل له ګوره برابر عمر په دې ځای کې قسم په الله چې دا ګونډي در باندې ماته کم کینه پارام باندې دي زهیر سم خبره کړې ده دي زعما سم خبره کړې ده د ابو البختری سم خبره کړې ده د ظلم د لیکل من کړي دا نور وشته ولري کوي دلته تاسو د خپل زنانو نه خوندونه اخلي دا وګي غوري د ګډ دا وګي غوري اول ته ماشومان او زنانه فقېږي کې پرېدونه کوي کم غیرت تاسو ځان لراوړي ابو جهل بعد هوا ته کینه سوسي ویلې وی قسم په الله چې دا خبره په دې ځکه نه کېږي ډیره پاره سم مشوره شوه ده مشوره دی لشي دا په بل ځای کې مشوره د خلکو دا خبره کړې د ترسو پورې چې هغه مسله ونشي دا موږ نه منو نو په دې کې د رسول الله یو کیسه معجزه رب العالمین ښکارا کړه ابو طالب شد التناسو نبی کریم علیه السلام ابو طالب له دا ویلې وې اسما ترا دی خلکو درې کاله منګل ته قیدین کړو قسم په الله چې هغه کما لیکنه دوی کړې ده او به په کعبه کې دنه نسوړن کړې ده په دې درې کالو پورې زه خو بالکل د دې ځای نه وته نه یم او به د کعبه کوټه ما خلاص کړم نه د رب العالمین پاغي باندې وینا لګولې د هغه ټول لیکلي خوړلې دي ختم دي ایواز استد الله نوم چې بسم الله دغه پاتې ده ید الله د الله نومونه چې پاتې ده او پاتې نور ختم وکله چې کله دوی دا قلب خلاصو چې منګه دغه لیکنه راواله دا وشلو ختمه کو ابو طالب ویل چې ای خلکو ودرېږي ما وراره مالې خبره کړې ده کچیر تاسو ما وراره په دې کې دروغجنې زی تاسو ته تسلیمو ما په دغه میدان کې حلال کې ذبح کوي او کزما وراره چیرته رښتینی به ور باندې تاسو ولې ظلمونه کوي به مولې موږ په دې کې د درې کاله قیدین کړو د اسمن سره دوی کم جرم کړو چې تاسو قیدین کړو د اسیران د ماشومان کم جرم کړو چې د اقتصادي پابندي په تاسو ولګول تاسو عقل دا منل چې تاسو د مزیه خسیو د لوګي نه شغي والي خو چې کله چابیر واخصه او دا کم فرمانو لیکل چې دوی لیکلی او هغه چې واخص ورشتين وینا خړلې و ابو جهل دی نور مشران یې به قسم په الله د محمد دومره پوخ شهر دی چې د عقل یعنی اثر وکړي دی چې دی باندې سحر وکړي دا دومره اوچت ساحر دی وی ویل چې زوی دنه دا خبره مونږ نه منو ډیره مونږ تیار نه یو خو دې من بس کې د اختصاری پابندیان ور باندې ماته شولې پر اخر نبی کریم علیه الصلاه والسلام دراله شراله خوشاله نه پر مؤمنانو رااله تکلیفونه په اسلام کې راځي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تر تقریبا د اته کړه عمر له ورسېلو ابو طالب 25 کسان د مکه مشرکان ابو جهل عتبہ شیبہ ولید ابو سفیان له ایمان نور اورې دم پکې راغی وی ویل سبب را سړی مړی او کدا محمد به منګه وښنو خلک بداو چې ترې ژوند دی او سینه شو ویلې او شکل تر مور شو زور پیرسیږي راځي چې دسته نه خبره وکړو د ابو طالب خالد ویراله وی ویل چې سړي کله څنګه د خوانه وکاو صدقه د خوانه وکا که څنګه نه شي غواړي غدي غواړي دغه نه شي لیکل کوي وای کا خو څنګه دی علی حول نور سره وای دا دعوت موږ بندو چې په هر قیمتي هغه ورته دا وسګرانه خبره نه ده زبر رسول الله صلی الله علیه و آله نبی کریم علیه السلام راغی وی ویل وی اسما وراره داخله راغلی په دې دینیت باندې نبی کریم علیه السلام ویل ان اريد زغوانم چې دوی له خبره وکم چې کله دا خبره اومن د عربو بادشاہان دی او دا ټول عجم مدور جزیره وړي ابو جهل ورته ور ترز او وراره سل خبره بده ومنو ويقول لا اله الا الله دا خبره وکړي چې نشه حقدار د بندګۍ رب العالمین متاسو په ټول دنیا باندې بادشاہان کامیاب بشي اوچت خلق بشي نو کله چې دا خبره ورته وکړه یو د موچت شول وی زی چیزو دا توحید موږ نه غواړو موږ دا نه منو دا قیامت موږ نه غواړو هغه موږ نه منو کلک شي په خپل دین باندې دا د څه خبره موږ لکه چې د زمون کشرانو دا خبره نه دی کړی زمون مشرانو دا خبره موږ نه دی کړی نور اوچت شو لاړ